عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر۔ 40 نووی کے دا دیرشم حدیث دے اور راوی دے سیدنا عبداللہ ابن عباس دے رضی اللہ عنہما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر دے عباس مسلمان دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل تر دے حمزہ اغم مسلمان دے۔ زبیر دا نبوت نوخ کے ورشے دے اغم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر دے۔ ابو لہب تر دے او ابو طالب تر دے لیکن داغی ایمان نہ ثابت۔ اللہ شان دے کمو ترو نمونہ چاہا اسلامیو ناغی اسلام قبول کرے اور دا چاہ نمونہ چاہ اسلامی نو ناغی اسلام نہ قبول کرے۔ دا ابو طالب نم دے عبد مناف اور دا ابو لہب نم دے عبد العزا، دا عزا پیرے بندہ اور دا مناف بت بندہ، مناف یو بت والتک دی وجنا عبد مناف یا عبد المناف نم ویل دا گناہ دے، دا شرکی نم دے، دا بدلول پکار دے۔ دوترنا مسلمانان دی، دوترنا مسلمانان ندی او زبیر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبرین مخ کی وفات شہر دا کم ترچ سیدنا عباس دے دا غزوئے دے عبداللہ اگا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگت فرمائل لو یعطى الناس بدعواہم کہ خلق لا داغی دا دعوے مطابق سشے ورکول شو لدعا رجال اموال قوم و دماءہم بیا بداوے چے سسڑو با دا باز قوم دا مالونو او دارنگے داغی دا وینو دعوی کولخ۔ سا مطلب دے جملو مطلب دارے چی دے اب انسان پا دعوی باندے ترغی پورے عمل درآمد اسلام کے روا و جائز نہ دے ترکمی چاگا غخبر دعوی ثابت کلی نہیں۔ یو سڑے دعوی کی چدا ازمکا دمارا تش پا دعوی باندے اغزمکا داغ کی گی نا دا غیر پارا باغت دلیل پیش کئی، دستاویز و پیش کئی تو دلیل خو یادارے چی دا مدونا دا پا قبضہ کی دا دام یو دلائلنا یو دلیل لے او یو دلیل دارے چی آغا سرا دا غی دستاویزی کاغذونو کی آغا دا آغا پنوم انتقال وی یا دا چا ناغستی دا غی سٹامپ موجودی دا دعوے پا بنیاد سشے چالا نشی ورکولے دا دین پا قواعدو کی یو بنیادی قیدہ دخ چی دعوے بانے سشے نشی ورکولے یو سلگی راشے زمانے دلیل لے پیش کی کسو کے اخلی اغیتا زور اوڑتیا ہوئی اغا ظلم دے دلیل نہ بغیر یو شیع غستل دا دعوے پا بنیاد دا جائز نری پہ اسلام کی اغا ثابت کا تو دا ثابتولو طریقے دا چی تب اسڑے دا گریوان نسیخ ثابتولو طریقے دا چی یا خود دودریو کسانو مخ کیا شے ثابت کا نا مشران باغتا ہوئی چی بھئی داستانہ ہے دا دے اور یا بدا عدالت کے ثابت ہے نو طالب عدالت ترکی زمونگ علاقوں کے ظالمان خلق دے اغا واسے دعووں کی داشے زما دے نبی او سیخ و دیوئی گنے ما زان دا اللہ نخلاص کو یا دا جہنم نم اخلاص کو جہنم نہ خلاصی کی بدے او تشا دعوی دا دعوی چی او سڑے کی نو دا جگڑے فیصلہ بسنگ گئی یا خو بدا سڑے دلیل پیش کی او کده سره دلیل نہیں گواہ نہیں
دعوه کړی د یو سړي لیکن ګواه ورسره نشته. نو بیا اصول داری چې کم مدعا علیه دی یو سړی چې انکار کوي د هغې څیز نه چې د ده نه دی دا یا دا فلانی معامله داسې نه ده دا به قسم خوري. قسم مدعی له نه ایښ دې ملک دا لوی مصیبت دی. یو سړی به وي دا شی زما دی نه بیا به وي قسم دی په الله زما دی نو جرګه ورته زه ستا شو. دته څنګه دی؟ قسم خو په ده نشته. قسم په هغه چا دی چې هغه باندې دعوه کړي شوي. مدعی باندې قسم نه وي، مدعی به ګواه پیش کوي. دې ملک د ټولو جرګو والا دغه طریقه ده. بیا اکثر و بیشتر دا هي چې قسم نه خوري. سړی راپاشي او قرآن راواخلي یا کینی قسم ته نه خلک وي زه بس تا وشو څه شی وشو. یو سړی د قسم اراده وکړله او قسم یې نه دی کړی دا څنګه جرګه ده او دا څنګه خلک دی چې دی په دې بنیادي خبره هم نه پوهېږي. دا سړی خو دروغجن هم کېدی شي په دې باب کې. دا غلط فیصلې دي، غلط طریقه ده. دې پورا گواهی پیش کړي. دا په هر یو څیز کې دا یو سړي د چا په مال باندې دعوه وکړه چې دا مال زما دی، دعوه باندې کار نه کېږي ترکې مې پورې چې د په هغې باندې ګواهان نه پیش کړه. یو سړی د چا په جایداد باندې دعوه وکړي. یو سړی د دین په بنیادونو کې په یو بنیاد خبر وکړي چې دا فلانی څیز داسې دی، دا جایز دی یا ناجایز، د ده لپاره هم ګواهان پکار دي. دا به نه وي سړی چې دا ډېر لوی سړی دی او دا مشر دی او پیر دی او بزرګ دی، د دل هم دوه ګواهان پیش کول پکار دي. یو ګواه د قرآن دی، یو ګواه د سنت. دا قرآن او حدیث موږ له مزاجونه جوړ کړي. الله چې کله خبره وکړي چې زه یوازې یم، واحد یم، لا شریک یم، د دې لپاره د ګواهۍ څه ضرورت شته دی؟ نشته. وجه دا ده چې الله رب العزت من اصدق من الله قیلا، دا الله نه څوک زیات رښتینی نشته. لیکن دا غي باوجود الله فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. قرآن مسلمانان له دا مزاج جوړوي چې خبره کوي نو دلیل سره کوه. الله د دې اعلان کړی دی، ګواهي کړې ده چې د الله نه سوا بل څوک الہ نشته. دا الله یو اعلان دی، دا الله یو دعوه ده، د هغه یو ګواهي ده. لیکن الله وی ما سره ملائک او اهل علم هم په دې ګواهان دي. دې ضرورت خو نه چې کله الله یو خبره وکړله نو ولې الله پیش کړي چې و اولو العلم والملائکه و اولو العلم. دا ولې وایي؟ دا دې لپاره وایي چې د قوم مزاج دا جوړ شي چې د دلیل مطالبه دې کوي او دلیل دې ګوري. دې ته بدګماني نه وایي. زمونږ د دې دور د علماو عجیبه ذهن د خلقو ته دا ښیي چې نه جي دا خو ته په خپل استاد بدګماني کوي. ستا به خیال کې یو سړی دې ته نه استدلال وکړي چې دا خو په الله بدګماني کول دي، نو ته څه ویلی شي؟ دا غلط مزاج دی. مزاج دا جوړ کړئ چې هره خبره باندې دلیل ګوره. دلیل د سړی ګوري، دلیل که صحیح وي د قرآن و سنت مطابق دي سړی د خبره خپله کړي، او که نه وي خبره دې پرېږدي. قرآن مجید دغلته وګوره ملائک او اهل علم یې ګواه کړي دي. نو په دې کې د علماو شان دی. علماو سره اختلاف ساده دی، دا څوک نه وایي چې اختلاف مه ساده، خو د اختلاف په بنیاد د عالم بېزتي مه کوه. زمونږ خلک په دې خبرو نه پوهېږي. اختلاف هر چا سره ساتلی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات سره اختلاف نشي ساتلی، د صحابه کرامو اجماع سره اختلاف نشي ساتلی. پاتې شي نور عالمان د هغې سره زمونږ اختلاف هم راتلی شي او زمونږ هغې سره اتفاق هم راتلی شي. خو زمونږ بدتمیزي د قوم دا ده چې اختلاف راشي دوی به کنځلې شروع کړي. بد رد ویل د مسلمان کار نه دی.
عالم دمر ورکوټ سیز نه دی. الله په گواهی کې اهل علم پیش کوي، عوام نه پیش کوي. و اولو العلم چې کوم خلق له الله قدر و منزلت ورکړی دی او د هغې خبره به طور دلیل پیش کوي ځان سره به طور گواهي. نو مونږ څوک یو چې مونږ علماء د سپکو ګورو. اختلاف شی نه آخر جدا سیز دی. زمونږ بې شمېره خلقو سره اختلافات شته دی، لیکن د الله په فضل زمونږ د خولې نه به هغې پسې سپکه خبره نه وځي. مونږ به هغې علمي اختلاف وساتو، د هغې تنقید به وکړو، لیکن د چا ذات سره بېعزتي کول دا د مسلمان شان نه دی. دغه دلیل چې پیش کړي نو قرآن بیا څه وایي؟ قائما بالقسط. دا یو مشاهده ده د انسان چې الله انتظام کوي انصاف سره. دې دلیل وایي. د الله په خبره باندې د دلیل پیش کولو حاجت نشته. کله چې الله څه وایي ټیک ټاک دي، 100% صحیح دي. خو دا دلیل دې دپاره پیش کوي چې د مسلمانانو ذهن جوړ کړي چې هر ځای کې دلیل ګوره، دلیل پسې ځه. درې دا مطلب نه چې ته مخالف ته کنځلې وکړه، دا مطلب نه دی. د بار کیف یو سړی چې یو څیز ته جایز وي نو په هغې به هم دلیل پیش کوي، ناجایز وي نو هم به دلیل پیش کوي. دلیل بیا پیژندل پکار دی. د دین دلایل قرآن او حدیث دی او اجماع د امت او قیاس دی د یو مجتهد چې د درو اصولو نه مستنبط دي. د دین دغه دلایل دي. زما کار یا زما استاد، ستا پلار یا ستا استاد، دا دلیل نه دی. دلیل دکه څلور دی: قرآن، سنت، اجماع د امت او قیاس دی او مجتهد چې هغه د درو اصولو نه اخیستلی شوي. نو هر چیز کې کاغذ دینی امر دی او کاغذ دنیاوی امر دی، پای کې وا د گواه پیش کولو ضرورت وي. او که داسې نه وي چې سړی څه وایي او موږ به یې منو او سړی کومه دعوه کوي موږ به قبلو، نو بیا خو معامله خرابه شي. خراب به دا شي چې لدعا رجال اموال قوم. د رجال دا مطلب نه چې ښځې دا کار نه کوي، دا اسلوب دی د ارویخ. بیا واسه سړي دعوه وکړي د بعضې خلقو په مالونو باندې و دماءهم او د هغې د وینو. یو سړی وي دا مال زما دی، نو آیا موږ به یې د هغې دعوې په بنیاد هغه له ورکوو چې تشه دعوه ده او که نه څه دلیل شته؟ یا یو سړی ووایي چې زما پلار فلاني مړ کړی او زه دی مړ کوم، نو دا به جایز وي؟ نه، دا پیش کول پکار دي، ثابتول به پکار دي. په تشه دعوه باندې څه مسله نه ثابتېږي، نه دینی نه دنیاوي. لیکن البینة علی المدعی، لیکن بینہ پیش کولی په دعوه کوونکي باندې. تاریخي او قصه د اعمال هغې اسنادي حیثیت نه دی کتلی چې څنګه ده. مبارکې مشهور ده د سیدنا علی رضی الله عنه مبارکې چې د هغه زغره یو یهودي سره راووته او دغه وخت کې قاضي شریح یو قاضي دی، جج دی د سیدنا علی. دا اصل کې د مخکې نه سیدنا عثمان دور نه روان دی. سیدنا علی په خپل ځای پرېښی دی. هغه د شریح دربار ته چې کوم دی عدالت ته دعوه وړه سیدنا علی، په داسې حال کې چې سیدنا علی رضی الله عنه امیر المؤمنین دی. په اسلام کې چاته استثناء نه حاصل د قانون نه. دا پاکستان دی چې دی کې صدر ته وزیر اعظم ته استثناء حاصل وي، ځکه دا یې ښکر لګوي. د خلکو په ووټونو باندې منتخب شوي نه هغوی ته استثناء حاصله ده. عجیبه خلک دی، یعنې په خپل وجود کې او په خپل دغه سیاسي کیریر کې دی محتاج دی خلکو ووټونو ته. نو چې هلته لړ شي نو هلته قانون په لاس کې والي چې صدر او وزیر اعظم ته به څه نه شي ویلی، قانون به دې خلاف حرکت کې نه راځي. دا اسلام نه دی. اسلام دا دی چې د قانون مخکې ټول یو برابر شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل عمل ته وګورئ. د یهودیانو یو قبیله ده، په کې یو ښځې فاطمه نوم دی، د هغې غلا کړې ده. اغلا ثابته شوې هم ده اسلام کې او د هغې په دین کې دواړو کې د غل نه سزا ده چې د هغې لاس ته پرې کړی شي. خدا خو یو لوی شرم هم دی چې د یو بني آدم لاس پرې کړی شي، نه خلک به تپوس کړي دا ولې، نو خلک به یې غلی کړی. د ټول عمر دپاره دا یو عار دی.
هغوی کوشش دا وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا فیصله بدلږي. د هغه دوستان یې ګواهۍ کې سفارش کې پیش کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سفارش نه منلی او فرمایلی دي چې که فاطمه کومه چې زما لور د هغې غلا کړی وی که نو ما به په خپله د هغې لاس پرې کولی. اسلام کې چاته استثناء نه حاصل د قانون، ټول قانون ته یو شان جواب دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل عمل هم دغه شان دی، د صحابه کرامو اعمال هم دغه شان دي. سیدنا علی دا کولی شو چې شریح راغوښتی خپل دربار ته او ورته ویلی چې دا شعر د نواله دا زما دی. نه، د اسلام چې کومه ضابطه ده هغه یې پوره کړه، لړ او دعوی دایر کړه. دی له هغه کې چې کوم بدماشاني کړه د هیڅ شی نه یو شی به سړي نه واخلي دا زما وځي. دا خو اسلام نشته دی، نه قانون نشته دی، دا به ثابتول پکار دي. او دا د هر سړي دماغ دی دغه شان د هیڅ شی عدالت کې نه ثابتوي. دی ما کې زور شته دی زه اخیستی شم، اخله نو دا اسلام نه دی. ډېر خلک اخلي داسې. دا د مسلمانانو عمل نه دی. سیدنا علی هغه چې دعوه وکړله نو زغره یهودي او دارنګې سیدنا علی پیش کړی شو. نو تپوس کوي سیدنا علی نه چې تا سره ګواهان شته؟ تشه وینا باندې وکار نه کېږي چې زه امیر المؤمنین یم، ګواهان شته؟ جواب د هغه دی چې زما زوی او زما غلام قمبر دا ګواهان دي. قاضي شریح دا فیصله ولیکله چې د زوی گواهی د پلار په حق کې په دې معاملاتو کې قابل قبول نه ده. اسلام دا دی، دا قابل قبول نه ده. پاتې شو ستا غلام قمبر، د غلام گواهی دا د نیم فرد برابري، چونکې تا سره گواهان نشته دی، لہذا ستا دعوه ما خارج کړه. حال دا چې ټولو ته پته ده چې سیدنا علی دروغ نه وایي او دا زغره واقعي د یهودي نه ده بلکې د سیدنا علی ده. څنګه چې د هغه دعوه خارج شوه نه یهودي اعلان وکړو چې دا زغره ده او زه مسلمان یم. اسلام دغه دی. زمونږ خلک تش د اسلام نوم اخلي، د صحابه کرامو نمونه اخلي، د مدینې منورې مکې معظمې نمونه اخلي، عمل زیرو. په دې کار نه کېږي. که یو سړی دا وي زما پلار ښه سړی و، ټیک ده، ښه سړی به و، ته ښه سړی که خراب سړی په خپله زمونږ کار تا سره ده. اسلام ښه دین دی، څوک وایي چې خراب دین دی؟ صحابه کرام ډېر لوی خلک وو، لیکن صحابه په څه لوی خلک وو؟ په دې لوی خلک وو چې هغوی په قرآن او په حدیث عمل کوو. زمونږ به څه ووایو؟ زمونږ پلاران ښه خلک وو، دې کې شک نشته، زما پلار ډېر ښه سړی و. خو که زه د هغه په نقش قدم لاړ نه شم او هغه کوالټیز ځان کې پیدا نه کم چې په هغه کې وو، دې نه څه جوړېږي نه. او تشه دعوه ده. دا حدیث د اسلام بنیادی سیز خیتا ده چې هر یو عمل، هر یو دعوه، هر یو خبره په هغې باندې به سړی دلیل پیش کوي. که اړوکې سړی دی هم به دلیل پیش کوي او که لوی سړی دی هم به دلیل پیش کوي. دلیل نشته دی، بینه نشته دی مدعی سره، نو والیمین علی من انکر. دا حدیث کې دا الفاظ زیات صحیح الفاظ چې کوم دي والیمین علی المدعا علیه دي، لیکن د حدیث دا الفاظ کوم چې دلته کې امام نووي لیکلي دي دا هم صحیح دي، څه نکارت مکارت په دې کې نشته دی. ځکه چې امام بهقي او نورو دا روایت په صحیح اسانیدو سره په دغه الفاظو کې نقل کړی ده. والیمین علی من انکر، قسم په چا باندې وایي چې کله مدعی سره ګواه نشته، د ګواه په موجودګۍ کې قسم کار نه کوي. ښه، یعنې یو سړی وایي یوه ګواهان پیش کړي، د ګواهان د پیش کول نه وروسته به سړی قسم وخوري، دا خبره داسې نه ده. دا جرګې والا شش و پنج کې پرېږدي، څه وکړو څه وکړې. چې کله مدعی سره ګواهان شته دی نو قسم اجازت بیا نه.
اوسه گواهان بنیادی طور حقیقت کې رښتینی دی که دروغجن دی؟ دا ځان له مسله یو شی د یو کس نه دی، دوه گواهان راغلو هغې ګواهي پیش کړي چې او دا د ده دی، عدالت به د چا مني؟ اسلام اصول لري عدالت به د گواهانو مني. البته د جرح اجازت شته دی عدالت ته چې هغه په گواهانو جرح وکړي، هغې نه تپوسونه وکړي، چان بین وکړي چې دوی په دې ګواهۍ کې رښتیني دي او که دروغجن دي. نو په دې خبره اوږده شي دا گواهان زما او ستا نه وي که نه د حکومت وي. یو سړی چې دعوه وکړي او کم گواهان ده سره ځي دا ستا د کلي او که نه حکومت یې ورکوي، دا د کلي مدعي چې کومه دعوه کوي نو هغه سره گواهان خپل ځي. اوس هلته کې چې په هغې جرح کېږي عدالت کې گواهان اوتې بوتې شروع کېږي، نو فیصله د یوې هفتې په دی کال ته ورسي د کال په دی لسو کالو ته ورسي. نو مونږ لعنت په چا وایو؟ په عدالت. په ځان ولې لعنت نه وایي چې دروغ وایي؟ دا ټوله معامله خو د ګواهانو روانه کړې ده. زمونږ مصیبت دا چې کوم شی روان شي زمونږ نه غلطي، نو مونږ د هغې ټوله نزله چې کوم دی هغه په حکومت او په عدالت وغورځو. دا ګواهان چې کومه ګواهي کوي دي ولې دروغجنه ګواهي کوي؟ او که عدالت د هغې په بنیاد باندې دا خبره وکړي نو زمونږ خلک څه وي؟ جرګې خطا وکړه جي او عدالت غلطي وکړه، هېڅ غلطي نه ده کړې. اصول لای نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر. رسول الله صلی الله علیه وسلم له بچا فیصله راوړه، گواهی به یې پیش کړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل خیات یاد ساته. یو سړي گواهان داسې پیش کړل چې زه د هغې په دروغجنوالي پوه نه شم، یې دلیل داسې پیش کو چې هغه دلیل دومره مضبوط و چې زه په هغې پوه نه شم چې دی کې څه کمزوري ده، او ما د هغه په حق کې فیصله وکړه او دا سیز دراصل د هغه نه و. کله یې داسې که نه سیز یې نه ګواهان دروغ وایي قسم وخوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په فیصله کولو باندې دا سیز د هغه دپاره نه حلالېږي تر کومې چې هغه حقیقتا د هغه نه وي. نو دی اصولو ته کتل پکار دي چې انسان کله دعوه وکړي دا دعوه به ثابتوي، او چې کله د سره گواهان نشته نو الیمین علی من انکر یا والیمین علی من ادعا علیه علی المدعا علیه. یمین پاغه چا باندې قسم چې هغه پاغه دعوه کړی شي. قسم به څنګه خوري؟ هغه هم چاله چل نه ورځي، قرآن راواخلي او سورې برات ورته راوباسي په دې لاس کې. د قسم دا طریقه شرعاً ثابت نه ده. ٹھیک ده، قرآن د الله کلام دی، د الله په کلام باندې سړی قسم خوړی شي، ځان له خبر ده شرک بنئ، لیکن قرآن د قسم دپاره نه راغلی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې صحابه کرامو زمانه کې وا قرآن باندې چا قسم نه ورکو، سړي به قسم خوړ والله بالله ثم الله. قسم دا الفاظ دي چې دا خبره داسې ده یا نه ده، والله بالله ثم الله. اوس حدیث چې تا ولوستو نو مونږ څومره غلطۍ کوو؟ مونږه مدعي لم د قسم اجازت ورکو، او مدعا علیه لهم د ګواهانو پیش کولو اجازت ورکو. دا ټولې غلطۍ دي، په دې جګړه نه حل کېږي. او که قسم ورکوم د هغې الفاظ هم چاته نه دي معلوم. د حدیث نه چې سړی بې خبرې نو دی دومره غلطو څیزونو کې نه وتي. د دې نه فهمیږي دا معلومیږي دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو ته پوره توجه پکار ده، اورېدل پکار دي، دې لپاره چې انسان صحیح مسلمان شي او په هغې عمل وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.